اویس قرنی په غره کې اوسېده چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه پاغه بینه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو ورکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا ورکه وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو ورکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل فکر راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په غره کې یو اویس قرنی اوسېږي دا غله یوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چې عمره د خرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لور ترا نظام اسلام در تخه په منبر ولار د خطبه وای یو غلام را پاسه دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کیسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر د ته په دې خطبه نشي ویل په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاو ګد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشومې غې کړي ورته لو عمر په دې می پویا کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د پاره ورچا د پاره دی وې زما د غي کې ستا امانت ده استازوی ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاویو وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغري ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا ده د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي واله چې عمر استاد ازوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړی نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی ازوی سل دوره لگاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخه ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو ورستو نه په حمله وشو قران لستا او ورستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پرېوت زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دې ته وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې وی پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینه بچا قافله رااله د 200 خانو ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی خو هم ورکا پوخ به یې ویجی دا اوخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینه وې دا اوخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې ویجی ویریدم وسو یری دی واسنه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شبده ده نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دې ته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګورئ د عثمان ذی النورین نرستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا ونه حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړه لار کې یو ملنګ پروت ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د سنالم د لیکینا دانار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شي اے علی کا دمره خدمت کوله ش ډیره خده کینانار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خله پاکه ول بس کور تلارو بی بی فاطمه ته وای او بی بی تعالی مې انار وروړو خله دی پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دی چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کول شم ول وای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې ویني کمه وې اوس پکې څوک دی وې زین وې تا نه بعد
وی شاید کزوی میں وی بکنی پاتے بلی وی صاحب خپنشی سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه د کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشخل او مغه سي پسار کېده یو څو لخت وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د لاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وای وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا رمه خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس په کې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چلګه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشه انار راوړل خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولت خواګه وګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه استا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانو کری نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف به سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
لبیک اللہم لبیک دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک مو ہے لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھوا ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراو چې یا الله داسور ازلمینا تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خو نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول دو ساته وتا دو سلور گھنٹے کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین دا سے خلق بم ضرور ہوئی چابدی کتاب او دی سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور ہوئی چا اغبد دین حقا خدمت کو سکے چې دین حق د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی به په میدان کې لګي تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو به دو سيزونه تاسو تفریحي دي یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت کتاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو بچی نه گمراه کیږئ چرې به نه ذلیلېږئ چرې به نه خوارېږئ او کتاسو د خدای کلام او زما سنت پرېخو نو خدای به تاسو پری چې خدای تاسو پری دي نو ذلیل قوم بشئ رسوا او شرمېدل قوم بشي خلق بدر پسې ډرای وي خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نه لاړم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او که امانت محفوظ ساتلو نو بول بم بالای سردار کونین وفات شو اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے اہل مکہ و اہل مدینہ کے افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو قران خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه الله وی داخل شي په ټول اسلام کې
داخل شي په ټول اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې تاسو سکار دی امیر به زمونږی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت